بسم الله الرحمن الرحيم وإلا فهو مفرد وهو إن استقل فمعدلات بهيئته على أحد من الثلاثة كلمة بدونها اسم وإلا فأداة نقول شهر كلا جزء لفظ جزء معنى بعد دلالة نكي هذا مفرد ده وإذا مفرد دري قسم لك كلمة اسم أو أداة شنو نحن نسوي اسم فعل حرف اسم فعل حرف فيشوي دا ذکر کوي فشوي والا فمفرد اعتراض دا ورته ما دا کوي والا توکن والا فمفرد الا ګور شرط ده ښه سره شرط ده او دا اعتراض چې دا فاجزه ده ښه فسره فا ده نو شرط مخکې کوم نه توک الا ده نو الا ګور حرف استثناء ده خو نه صحیح کیږي فکر دې کنه بل لا فمفرد ګور مفرد به مفرد ده مفرد سره بیا مفرد ده او جزاء سره جمله نو به صحیح کیږي نو جواب دار چې نه دا الا مخبب ته سنه د ان لم يكن سنه ان لم يكن كذلك انا مطلب دا چې ان لم يكن كذلك کدا غرنګ نو څنګه نه نو کدا ته جز په لفظ جز معنا نه کاو هم فرض سمانه یعنی په هم فرض دې کې مبتدا محذوف ته خبر دی په هم فرض دا فرض دي جزاء ام جمله شو او شرط هم واقع شو جمله شو كمستقل وګوره مستقل څه مطلب وګوره ان استقل لك مستقل لا مطلب چې په خپل معنا کولو کې په خپل معنا کولو کې زم د کلمې اخرى ته محتاج نه زم د کلمې اخرى ته محتاج نه دا به سره دا به او ټیک شو نو به خاين ګوره یا به سره د خپل هيئت او صيغه نه په یو د ازمنه ثلاثه رد کوي به نه کوي نو کاوي دا کلمه شو او کني کاو دا به اسم شو او سمد والا بل تدرف والا فادات سمانه پېښوي کداغه دا مستقل نو پېښوي په خپل معنا کې زم د کلمې اخرى ته محتاجو دا به حرف سره به اداه دا ګور راشه قوله والا فمفرد اي وان لم يقصد يعني مقصود نو بجزء منه بجزء ردينا الدلالة على جزء معناه بجزء معناه بني فمفرد يعني فهم فرد اغلب سره مفرد فشي وإن استقل فمعدلاته أو كمستقل بس دلالتنا بهيئته هيئته سمعنا فشي وإن استقل سمعنا بدلاته فشي على معناه مستقل بدات كولك في معناه بانك معناه مطابقي هي تزمني فشي بألا يحتاج محتاج نبي فيها بديكي إلا زمتين زمن كلمة أخرى ترى فكر ذلك على جزء معناه وجزء معناه بان سربك ولا وكذا لا بند كل خمد لا نسيه وكذوي الخمد وهوني استقل قرار واسكو مستقل وشو قوله بهيئة سما تمش بيكون بحيث شو بدي حسيت باني شو كلما تحققت هيئته شهر كلمة تحقق شو هيئة دي أما دو الصغير راشي فيشوي التركيبي بمات موزوعة فما دام موزوعك متسربة في حجلك تسرب تيجي فيشوي نفهمها واحد من أزمنة ثلاثة نفهم كيف بتيود أزمنة ثلاثة مثلا يود من ثلاثة فيشوي مثلا نقول مثلا هيئة نسورة شو يقول هيئة نسورة صيغنا وهي المشتملة هذا مشتمل نقول على ثلاثة حرفين بتزونه بدري حرفين تري حرفين دي مفتوحة سدي مفتوحة متواليتين فرلوس نسورة دران مفتوح متوالي دي كان فرلوس سدي كل ما تحققت مش كلام تحققش مثلا نسورة صيغة شيء نفهم الزمان الماضي فهم فيك زمان ماضي فكر ذلك ولكن بشرط يكون تحققها بزنمات موزوعة متسربة فيها فشوي ولكن ده سبي بديش بادي شدا تحقق ده بچده يد ازمنه ثلاثه دا په زمن ماضي کې د سماده چې د شوي د تسربم کیږي فلا يرد النقص بنحو جسق فشوي جسق شو فشوي جسق او دغه چې ده بلاده جسقون أو مسقون بكاره حمر بيشوي ححر جسقون خص معنا نشته کنه خصو قسوي جسقا کنه سره ماده راول دغه راوړي وزن راوړي خو دا وخت نه کوي کنه دا ماده کې نشته دا ماده کې تصرف مینه کیږي نو دا به کلمه دا کلمه ده خدا کلمه في عرف المنطقين في عرف منطقيان تكلمه ولا كيږي وفي عرف النحات فعل عبد النحات سره کیږي فعل ولا کیږي مثلا بيش كنا شوي والا فادات الا سمنا اي وان لم يستقل في دلاته كمستقل في دلاتك فادات باداتك
بعرف منطقينك وحرف بعرف النحاة حرف بعرف نحاتك وإذن يتحد معناه